پروګرام مقصد دا دی چې زموږ د سکولونو تعداد زیات شي، زموږ د سکولونو چې کم سټینډرډ دی سرکاري سکولونو هغه خلکو ته معلوم شي. الحمدلله دا دویم کال دی په شب قدر کې چې دلته موږ په خپل طرز باندې یو ریټن ایگزام اخلو. هغه په کال کې موږ 2 ځله اخلو، یو میډ ټرم ایگزام دی او یو فاینل ټرم ایگزام دی، او دواړه ایگزامونه موږ باقاعده ان ریټن اخلو. د هغې دپاره موږ داسې زه تاسو ته پراسس لږ ویم چونکې دا په سرکاري سکولونو کې خاص کر پرایمري لیول باندې لږ شان نشته دی، نو ځکه تاسو لږ پراسس ویم. د هغوی دپاره موږ باقاعده کمیټي جوړه کړو. هغه کمیټي چې کوم دی په هغه کې زموږ سکول لیډرز، په هغه کې زموږ هیډ ماسټرز او په هغه کې زموږ یو څو کلاس ټیچر موجود دي. هغوی پیپر کمپوز کړي، هغه پیپر چې کوم دی بیا موږ پرنټ کړو او باقاعده د پیپر په ورځ باندې هغه پیپر ماشومانو ته سکول ته ورکول کېږي. او موږ د هغې لپاره یو بل سکول نه ټیچر لېږلی، هغه ټیچر پیپر واخلي او واپس راوړي. بیا د هغې د چیکینګ دپاره موږ خپل یو سیسټم جوړ کړی دی. هغه سکولونه موږ چیکینګ دپاره ټیچرز واخلو او هغه موږ هغوی چیک کړي او بیا موږ رزلټ اناونس کړو. نو په دا سیسټم الحمدلله ډېر کامیابۍ سره روان دی. نو د ایم پی اے صاحب او د اسسټنټ کمشنر صاحب او زموږ ډي او صاحب په نوټس کې دا خبر راولم چې الحمدلله دې پاڼې موږ د بورډ په طرز باندې یا یو ښه پرایویټ چې کوم انسټیټیوشن یا ښه پرایویټ ادارې د هغې په طرز باندې دا ایگزام د 2 کالو وروسته موږ کوو. نو موږ په هره میاشت کې د هر سکول نه د هر کلاس نه د هغوی منتې ټسټونه اخلو او د هغه ماشوم هغه منتې ټسټونه چې کوم دي د هغې موږ یو فایل جوړو او په هر سکول کې د هغې فایل پروت دي چې کله هم پیرنټس راځي، اے سی صاحب راځي، هر څوک راځي، نو هغه زموږ فایل کتلی شي چې زموږ د ماشوم یو پروګرس هغه دا دی. څوک هم چې زموږ د آخر سکول وزټ کوي انشاءالله هغوی ته به زموږ د ماشوم پورا ریکارډ ملاویږي. खैबर पख्तूनख्वा के तमाम प्राइमरी स्कूल्स अब स्कूल लीडर्स की ज़ेर निगरानी मयारी तालीम की जानिब कोशा है, जिन्होंने कलील मुद्दत में तालीमी मनसूबों और तरबियती निज़ाम में बेहतरी लाने में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल करके तालीमी मायार को बेहतरीन सतह तक पहुँचाया. स्कूल लीडर्स ने इन 14 महीनों में हाथे ख्वाह कामयाबियाँ हासिल की है, जिनमें से चंद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. स्कूल लीडर्स ने आते साथ सालाना दाखिला मुहिम 2023 में को इंतहाई कामयाबी के साथ चलाया. हमने बज़ाते खुद बीइंग फीमेल स्कूल लीडर डोर टू डोर कैंपेन की है, जिससे तलबा की इंदिराज में पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है. हर यौ जिम्मेवारी का यौ सड़े क्लास 4 दे देम पर आजमाइश के दे चेदे दे माशूम सारा तरबियत खपल सर्विस څنګه ډیلیوري کوي. کاغذ ما استاد جی دی ډېره غټه ذمہواري ورله خدای پاک ورکړې ده او د انبیا کرامو والا ذمہواري ده چې ماشوم زموږ په ښه پازیټیولی تربیت وکړو. بیا که د هیډ ماسټر صاحب ده، بیا دغه شانتې د اے ایس ډي او د سکول لیډر ایس ډي او دا ټول چې کوم دی یو پوړۍ دي، سیړیاں دي. نو په دې سیزونو کې دا کم چې ذمہواریانې راغلي دي، نو که په دې کې مونږ خپل ذمہواري په ښې طریقې سره وکړه نو مونږ به مطمئن وو. مونږ ته به خدای پاکه اطمینان را نصیب کوي او زمونږ د روح چې کم خوشحالي ده هغه به زمونږ ټول جسم چې کم دی محسوس کوي. کہ پریویٹ اسکولوں میں 4-4, 5-5, 10-10 ہزار فیس دینے کے لیے آپ سب تیار ہوتے ہو، لیکن اگر گورنمنٹ اسکول کے لیے بات ہوئی تو آپ لوگ ان کی کتابوں کے لیے بھی جو ہے بیٹھے رہتے ہو، بچوں کو خود بھی کتابیں پرووائڈ نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کی یونیفارم بھی صحیح طریقے سے پھر نہیں ہوتا. تو کیا اتنی بھی غریبی و مجبوری ہے؟ میں نے تو آج تک کسی کو بھی بھوکا نہیں دیکھا، کسی کو بہترین کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھا. تو آپ لوگ اپنے اندر خود بھی تو خود اعتماد لے کر آئے نا. انتظار کرو گے کہ امام مہدی آئے گا، ایم پی اے آئے گا، منسٹر آئے گا، کوئی آفیسر آئے گا اور آپ لوگ کے حالات درست کرے گا، تو ہرگز نہیں کوئی بھی آپ کے حالات درست نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ خود اپنے آپ نہ چاہیں. تحصیل شب قدر کې پړومبي ځل باندې د پرایمري سکولز د سرکاري سکولونو ماشومان یو پلیټ فارم باندې راجمع شو او هغې ته ایوارډز ورکړی شو، هغې ته اپریسیشن شو، هغې کې د کرج پیدا کولو دپاره یو سلسله شروع شوه
چیرې که فرض که زه سلک ډېر کارکردګي شو کوم نو ما به خلک اپریشیټ کوي زما مشران به اپریشیټ کوي ډپارټمنټ به اپریشیټ کوي او هغه ته به یو لاره مخی ټول نه مخکې زه د ډپارټمنټ مشران ټیچران خصوصا سکول لیډرز ASDOs مانیټرینګ چې څومره ټیمز دي هغه ټول اپریشیټ کوم همیشه د پاره چې مونږ کومه خبره کوو پکار دا چې مونږ د زړه نه پکار نه ده چې مونږه خبرې کمې کوو چې هغه زموږ زړه کې نه چې کومې خبرې زموږ زړه کې نه هغه مونږ ډیلیور کوو مخکې کوو نو هغه خلک چې کوم دی هغه ډېر ښه په شوق نه اوري زه صرف یو خبره کوم ما اوس میډم سره لګیوم ما چې یاره ایجوکیشن ډپارټمنټ ماشاءالله امپروومنټ کوي لومبې دا اډمټ کوم یو خدای چې د تحریک انصاف حکومت په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کافي ریفارمز وکړل خو ما اوس دا خبره کوله معذرت سره که څوک دا وایي چې ګنیر ما یادوي زه دا وایم د دوی یو هایرارکي ده او هغه سیکټري د منسټر نه راواله او سیکټري او بیا داسې راځي SDOs او ASDOs ته راورسي بیا مونږ یو ضرورت محسوس کړ چې یاره د سکول کې بعضې ځایونو کې ګوسټ سکولز دي بعضې ځایونو کې ګوسټ ټیچرز دي یعنی مزه به د تایم زما د مخکې خبره ده چې بعضې ټیچرز چې کوم دی ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।